ولا د پلار راج دی دا زما نوکر دی د زه نخرې نه منم دغه خلک ولې سچو سره تعلق نه خرابوي په دې وجه نه خرابوي چې وسلې غیر قانوني ګرځي او غلطې دندې کوي دویم بجلي ماته نشته تاسو چرته وکتل چې تاسو چرته وکتل چې دې خلکو چرته د بجلي د لوډ شیډینګ چغې وواله نن د ګیس د لوډ شیډینګ چغې وواله نو اخي څلور کنیکشن ورته لګېدلي دي اکسین به خفه شي SDO به خفه شي دلته زما د غریبانانو د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام پیسې بندې شوي دي دا د چا جاګیر نه دی دا ستاسو وخت دی د ډېرو کونډو رونډو دا موږ سره احساس دی زموږ د تحریک لبیک چې کوم منشور دی خلک وایي صحت کارت پرې زموږ تحریک لبیک وایي چې مې علاج پرې تر دې چې ډسپرین ګولۍ هم ورپسې پرې خو چېرې په پاکستان کې حکومت راغی اوس به د خلکو اعتماد ختم شوی دی چې یاره موږ خو د اسلام په نوم ډېر لوټونه ورکړل تحریک لبیک په ماضي کې ښودلې ده رسا رسا په دې ریاست ډزې کړي دي خو د خپل ویژن نه چې کوم دی رستو شوی نه دی په پانسیګاټ کې بند کړي زموږ دا مشران پایار پې شوي دي خو رسته شوي نه دي نو خو یو سړی وایي چې اسلام له ووټ ورکوم تحریک لبیک له ورکوې خو یو سړی وایي چې خدمت له ورکوم نو زما 40 کاله صحافت او سوشل ورک راواخلې خو چېرته مې پکې لالچ کړي د خپلو مفاد لپاره مې کړي زما هم کېږي چې غټې غټې پوسټرې مې لګولې وي زه نن د دې سټیج او د کورسوم ته چې کوم دی نو زه خلاف یم چې تاسو غریبانانو په دې تاوان کړی دی په ځمکه دې خوره نه پیدا او په دې خوره د سره کښېنم دې خلکو ته د سیاست چل ښایو MPA څه شی دی د MPA طاقت څه دی دا دې خلکو ته ښایو خو دا د ستاسو په زور به ورته ښیم او دا مې د سره واده ده چې نه به رانه مایوسه کېږې دا مې د سره واده ده چې نه به رانه کمزوره کېږې او دا مې د سره واده ده چې په دې کرن کې به دله وسایل روړم او مسایل به دې خیالي سین ته ولم او ځکه مې ولم چې دا خیالي سین بار بار د دغه خلکو د لاسه په موږ راځي او د دې سیلاب نه هم بچ کوم دلته کې دا خلک موږ له وسایل نه راکوي دلته وړې وړې کارخانې کولاویدي شي دلته کې دا زه پروژه کې راتلم دې ځای کې دې ممتاز آباد کې دلته خلک دا ډکي جوړوي دا آیسکریمو پروژو کې ما دوی له خوراکونه روړي دي بانګ به وي چې زه به په دې کورونو کې ګرځېدم بانګ به وي نو ما سره احساس دی موږ دې وخت کې خو ځان وپېژنده چې خان راته دلی وي خان راته وخندل خان راته د ګاډي نه لاس اوچت کړ بس دا څه خبره زه خپله خورم په خپله کوټه کې اوسم خپله مزدوري کوم ما له د یو ټیم راوړه خو دا ووټ چې کوم دی دا شهادت دی ګویي د پروس په قیامت په دې تپوس کېږي چې وروره ووټ ته چاله ورکړو خو زه بیا ګناه کوم نو تاسو پکې ګرم یې خو زه کرپشن کوم نو تاسو پکې ګرم یې نن چې دا خلکه په ځان دا کروڑه روپۍ لګوي او په کروڑو روپو یې ټکټونه واغستل دلته کې خلکو له پیسې ورکړي دي دوی به لاول دا پیسې سر کوي نو چې بیا تاسو ته پام کېږي نو تر هغې به حکومت ختم شوي وي نو بیا به بل حکومت راځي نو یا زما ګرانو ملګرو دې پرې دوکه نه شئ د ستاسو د غریبانانو د ووټ کې ډېر طاقت دی دا خلکه چې کوم دی دا د خوبه راپاسین 1 بجې وي نو چې تاسو ورته حجره کې ناست یو دې میک اپ کوي نو روز هم ټوله په دیاړی دغه شي الله ګواه دی د جمعې مبارکه ورځ ده چې زه نن هم د ستاسو په دې انتظار باندې چې تاسو هلته کې ناست یې نو ما ته یو صدمه میلاویږي ما سره احساس دی ما ته خلک وایي جلسه کړو زه هم زه به ګنټه 2 ګنټې لیټ درشم ته ما ته ناست دی دې خلکو ته به ناست دی ولې موږ د دوی په کوټو کې اوسو چې دې ته موږ په ګنټو انتظار کوو نو یا غریبانانو د خپل طاقت وښایې ما خو دله میدان ته ودانګل تاریخ کې بیا غریب سړی غوړې الیکشن ته نه ودرېږي تاریخ کې یاد ساتئ ښه د ستاسو دې ووټ کې دومره طاقت دی دومره طاقت چې دا طاقت دې خلکو ته وښایې چې څومره رشته دار دي خپل هم دي زه درته دا ګوۍ درکوم چې نه به ګناهګارېږي نه به مایوسه کېږي هغوی ته کالو کې ویې وروره دې پرې دې کرین له دا ووټ ورکړې دا یو پکې دې هم پکې ټسټ کوې که نه یار او دا پارټي خو ازمېښتلې نه ده چا لاندې سیاست ته راغلې ده خو مجبوره شوه چې دا دین تخت ته راوستو لپاره به ډېرې دوکې دې خلکو سره وشوې دلته د اسلامي ټچ په نوم باندې خلکو سره ډېرې دوکې کېږي نور هلته منافقت دوکه فراډ او چې کومه غلطه دنده ده قبضه مافي دا خلکه کوي په جار باندې ما ته څوک وایي چې د اسپروش او سمګلرانو خلاف څوک اواز پورته کوي
دا اوس زه چې بیانیه دغه کوم دې خلکو ته بیانیه واغسته خپله به دغه دندې هم کوي سپورټ کوي به هم سټیجونه ومله جوړوي ولې دوی به دا بوډونه او اپلیکسونه دوی په خپله کوي دا همدغه سمګلران او دغه ټیکهداران کوي چې بیا به ټیکې هغوی له ورکوي د دې کلي خلکو له ولې ټیکه نه ورکوم چې دا لار چې کومه ده په 15 لکه کېږي نو په سرکار کې 15 لکه روپۍ وځي 10 لکه روپۍ هسې بې څه لاړې په دې 10 لکه روپۍ ته دا ټکرې بندولی شم دا کوزین هوټل دا مخه چې کوم ده چې د اوبو له دا اړخه خوا ورکړو دا به بار بار به مونږ سیلاب وړي نو دا مې د سعودي واده ده د ستاسو دې ووټ کې ډېر قیمتي دی زه خو میدان ته روتې یو ووټ ته والم دې خلکو نه مې بېلاسه خدمت کړې ده بیا به یې وله کوم تر مرګه به یې وله کوم او تاسو له به سر کې کوم صرف ما ته شهزاده ووي چې دونه ما ته تار پته نه وه چې څونه لګي بس ما ورته دونه ووي ټرانسفارمر به هم درته اوس هم درته لګولی شم بغیر هم پیندل یو کار کولی شم خو هلته کې دونه مصروفیات دي چې پکې وګرځو خلکو ته ځان ورسو صرف کلي دغه ته نو یو کار کې هم نه پاتې کېږي او دا دلته چې کومه کمیټي جوړه ده دا به درله په خپلو خپو دوم دې سره به انشاءالله دومره امداد کېږي چې ستاسو دې کلي کې به غم خادی چې کوم دی غم خادی او بیا د کرایه نه وي د کرایه د سامانونو به دا تاسو نه راغواړئ دا به دله زه دونه مالامال کوم چې زه دلته تاسو ته لوښي وغورځوم تاسو هلته کټونه وغورځوم او دلته کې ستاسو د غم خادي پې ښکلې وي دلته کې چې ستاسو په نوم څوک مشرۍ کوي او ستاسو په نوم باندې څوک دا چې کوم دی نو هلته کې وي چې دا محله ما سره دی او کلي ما سره دی زه د چا سره هم نیم زه د ستاسو د ټولو سره یم زه اجتماعي سوچ کوم زما ګریوان ته د ټولو چې شهزاده لاس را رسي نو د قاري مطیع الله صاحب چې کوم دی نو سر کې را رسي او د بل سر کې را رسیدی شي او د ستاسو یار د طبقې نه یم مزدورکار انسان یم د قلم مزدور یم خو سره ته مې لو شي دې ټایم کې زه چې کمپین کوم زه د ورځې مزدوري وکړم او بیا تیل واچوم بیا په علاقو ګرځم نو ځکه ما سره احساس دی چې یو سړي څنګه د مزدورۍ نه پاتې کړم چې ماله به نن جلسه کې زه وله څه ورکوم هېڅ هم نه ورکوم نو ملګرو چې پاسېدا راسره واده وکړې انشاءالله نه به رانه ګناهګارېږې او نه به رانه مایوسه کېږې ستا سوټ زما دی خو چې خلکو ته راله وګرځئ چې تاسو زما د ورکر په خیز باندې او هر چا ته ووایئ الله پاک هم ډېر خوشحاله کا الله هم ډېر قدرمن کا په اتمه پرورۍ باندې په خپل روزې خپل ګاډې کوې پیدل ځې انشاءالله د هغې نه پس به بیا زما کار شروع شي تاسو به خپلې مزدورۍ کوئ نه به د تار نه خبرېږئ نه به چې کوم نو د ټرانسفارمر نه خبرېږئ نه به د لارو کوڅو نه خبرېږئ به چې ستاسو سار راځئ نالب خان به لګوي منبر دغه کار دی ښه چې منبر به بیا ځان ته راغونډوي ماله چیو کا ماله ډوډۍ کا ماله دو کا نه 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 سوال نه پیدا کېږي چې بیا هم د هېڅ نه خبر کړم ما ته دا ټولې مسلې چې دلته کې د اوبو دومره غټه مسله ده چې دې ماشومانو کې بیماری دي تاسو دلته کې ټیوبویل پکار دی چې په دې کلي کې درته وکړم ماشومانو ته به انشاءالله په دې علاقه کې سکول به راځي سرکاري ګراونډ به راځي او صدریاب دا پارک چې کوم دی د صدریاب دا پارک دا به دومره ښکلې جوړوم چې تاسو ټول ته به پکې روزګارونه میلاویږي انشاءالله دا مې سره واده ده زه درله وسایل وړم زه پوهېږم چې زیره د غریب دې وخت کې ژوند څنګه روان دی روزګار ورته شته دی نه دا انا زه به پرېږدو یو سړی به وي چې زه پلانکي ده وټ ورکوم پلانکي ده ویره وروره ما ته پیدا څه ده چې ما ته څه پیدا وي بیا صحیح ده موږ ډېر واورېدل چې دا نظام ټیک کوي یو ملک داسې ده او ملک هغسې دی دې بدلون راولم همدغه چیخري دي که نه تحریک لبیک وایي چې موږ نظام بدلو دوی چیخرۍ بدلوي بوجۍ ورسره د پیسو ډکي چې کوم ځای کې ورته چانس میلاویږي نو هلته بوجۍ ورکوي ورته ټکټ میلاویږي دا ټول په بوجو په پیسو راغلي دي او د چرګنوي چیخرۍ پکې ولیدي زمان علاوه تاسو ما ته وښایئ چې دا کومو پاټونه کوم کسان خپلو کې ټول ګنډلې شوي رشته دی او یو بل له لار ورکوي نو غریب سړی ولې خپل ځان نه پېژني چې زه رانووتم او تاسو وځئ نو انشاءالله مایوسه کېږي به رانه بلکل وځئ دا یو قدم هم خدای پاک قبلوي او دا قدم چې کوم دی دا دین تخت ته راوستل د حضور پاک صلی الله علیه و وسلم په شان کې دا ګستاخانو ته سزا ورکول او ورسره په دې ملک کې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د طرز په عملي توګه حکومت راوستل اوس په تاسو سوال لا پیدا کېږي چېرې د اسلام په نوم خو زموږ د نورو خلکو موټ واغسته زما سره په دې کې 2 حلقې خالي دي دا پی ډي ایم دا پسې
داسې جرګې وکړې چې موږ به تاله وړوکي ووټ موږ له راکړو غټ به موږ تاله درکوو زموږ مشران څه وایي چې موږ اتحاد د غلو سره نه کوو نو خو دلته کې د آزادو نه څوک ولاړ دي نو ووټ چې خړ اوبو ته ولې نو ولې ولې درې ورځو کې به دوی د یوې پارټۍ سره شاملېږي بلکې خرڅېږي ورپې او خو درې ورځو کې دوی خرڅ نه شو شامل نه شو نو د مثال د هغه ماکو بچی دی چې هغه ټک نه چلی نو زما ستا په سر د تنخوالي او ما ته یې پیدا نه وي نو ولې زه خپل وټ خرابوم نو الله پاک هم ډېر زیات خوشحاله که کرن نښه ټولو ته په دې غوږو کې کېنوې چې په دغه ورځ د هر چا ګاډي کې تاسو به وایي چې ایلب خان راله رونه رسېده نو ایلب خان هم دغه څیز دی چې غریبي ده هېڅ وسایل را سره نشته تاسو زما نه زیات غریبانان یې خو ستاسو دې ووټ کې دومره طاقت دی چې انشاءالله دونه وسایل دله روړم چې په هغې خپلو خپو مدروم او الله پاک هم ډېر خوشحاله که ډېره مننه قدرمن شیف په دواړو لاسه